سلامونه احترامات ګرانو کتونکو د 400 د خلکو د لپاره ډیره د خوشاله خبره ده چې اوس فیمیل ډاکټر چې کم دین هغه موجود وي او هغه الټراساوند کوي. دا ډیره دیرینه مطالبه وا چې دلته کې دي زنانه د زنانو چې کم دین الټراساوند کوي. نو 400 د کلر ډاپلر الټراساوند دا اوس چې کم دین نو د اومن اند چلډرن هسپتال مخې ته دی. موږ به د ډاکټر رفیع سره خبرې اترې کوو او هغه الټراساوند حوالې سره به پوښتنه کوو. ماشومان پیدا کیږي، امید پیدا کیږي، اکثر لاړ شي الټه دی دا دی، خلک بیا ډیو ټینشن کې واچي. اوس په دې حالاتو کې الټراساوند کله پکار یو دا څومره ضروري دی؟ نو دغه یو پوښتنه به کوو چې په دې راته دی لږ شانتي بریفینګ راکړي. ډېره زیاته مننه د وخت راکولو. جي څه به وایې د ماشوم حوالې سره یا د کله الټراساوند پکار دی؟ جی ډیره مهرباني. زمونږ خویندې چې کوم دي د دې خبرې نه بې خبره دي چې کله الټراساوند پکار دی په پریګننسي کې د ټولو نه اول الټراساوند چې وي په لومبۍ میاشت باندې چې کله ټیسټ پوزیټیو راشي. صرف ټیسټ نه دی، د ټیسټ نه بعد الټراساوند ډیر زیات ضروری وي چې آیا د پریګننسي خرابه شوې خونه ده یا په ټیوب کې خونه ده، لکه اکټاپیک پریګننسي چې څه ته وایي، کومه چې ډیره خطرناکه وي د هغې دپاره فوراً اپریشن پکار وي. او د هغې نه علاوه دا چې کومه پریګننسي شوې ده دا په صحیح ځای کې شوې ده یا صحیح ځای کې نه ده شوې یا خرابه شوې خونه ده. بل الټراساوند یو په 15مه میاشت باندې کیږي په 20مه هفته باندې. هغې ته انوملی سکین وایي، په کوم کې چې د ماشوم سر، مخ، اوزه، سترګې، خوله، د هغې نه علاوه د هغه زړه، د هغه خپې، لاسونه، ګردې، بلیډر، دا ټول کتلی کیږي چې دا ماشوم ټیک جوړ شوی دی یا ټیک نه دی جوړ شوی. بل په 9مه او په 9مه میاشت باندې الټراساوند کیږي. هغه دې دپاره ضروري وي چې هغې کې وګوري چې ماشوم سره اوبه څومره دي، ماشوم الټه دی، سم دی، کوم ته چې موږ بریچ اور سفیلک وایو. اور هغې نه علاوه پلیسنټا موږ ګورو چې پلیسنټا پریویا خو نه ده یا چې کوم دی پلیسنټا انټیریر ده، پوسټیریر ده، لکه دا موږ دې دپاره ګورو چې دا کیس نارمل دی یا به دا سیزیرین سایډ ته ځي. نو دا ډیر ضروري الټراساوند سکینز وي. د دې نه علاوه که تاسو ته خپل ډاکټر ووایي چې ورشه ته الټراساوند وکړه، هغه که څه ټایم هم وي نو تاسو تلی شئ او ضرور کوئ خپل الټراساوند. ډاکټر صاحب ډاکټر د 400 د ډاپلر الټراساوند دی کې تاسو څه ټیم ناست یې او د دې باره کې د کلینیک باره کې څه وایي؟ دا خو زمونږ 24 غنټې سروس دی. مارننګ شفت دی، دی کې ایوننګ شفت دی، نایټ شفت دی، دی کې فیمیل ډاکټرانی وي. زمونږ فوکس ټول په فیمیل باندې دی. میل هم دلته راتلی شي خو فیمیل باندې زمونږ فوکس دی ځکه چې دلته کې به ډېر تکلیف وپیله اور فیمیل ډاکټره به نه وه. نو پیشنټس به په ځان ډېرې سختې تېرولې اور هغوی به نه تلل. اور د میل اور د فیمیل په الټراساوند کې هېڅ ډفرنس نشته، خو دا ده چې میل چې کوم دی نو هغې سره فیمیل کمفورټیبل نه وي اور فیمیل سره چې کوم دی راشي هغه خپله خبره هم کلیرلی وکړي اور بیا د هغې سکین هم ښه خسته وشي. ډېر کم قیمت لګولې دی، نو دې څه وجه؟ او دا ډاپلر مشین څه ته وایي، لکه ډاپلر الټراساوند څه ته وایي؟ کم قیمت خو موږ ځکه لګولې دي چې موږ وایو چې زموږ د 400 عوامو ته اسانتیا وي. زموږ جذبه چې ده هغه خدمت دی. اور ډاپلر هغې ته وایي چې کله موږ د رګونه ګورو یا د ماشوم امبلیکل آرټري شوله یا نور رینل شو، کیروټډ شو، دا ټول په دې کې موږ ګورو، یا چې کوم دی فیمورل آرټري، دا ټول موږ دې کې سټډي کوو. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. اصل خبره څه ده؟ قوم ته مخامخ کېدل. ما تر اوسه به دا نه اورېدلی چې یوه ډاکټره په الټراساوند باندې خبرې کړي دي او هغوی خپل 400 والو ته یا خلکو ته چې کوم دی نو خبرې کړي دي. نو دا چې کوم دی نو د ډاکټر رافیه صاحبې دا یو ښه کردار دی چې په دې معاشره کې هغه په ویډیو باندې راځي او خپل قوم دغه خویندې میندې خبروي. تاسو بالکل راتلی شئ 400 کې اومن اند چلډرن هسپتال ته بالکل مخامخ 400 د کلر ډاپلر الټراساوند کې ډاکټر رافیه صاحبه او دغه شانتې نورې ډاکټران هغه موجود وي. بالکل تاسو الټراساوند کولی شئ. مننه. په دغه نمبر رابطه کولی شئ.